ټایم شته که ناوخته دی یو خبره کومه پکې وکړمه یو خبره تنګ شوی خو نه صرف د دې پاڼې د ذوق دپاره یو خبره کوم دا پاڼه داسې ده چې د قیامت پر ورځ به تا داسې دلته زده کړه او تا نیولې ده رب نه امید کوم په دا درس کې چې د قیامت پر ورځ به دا تا داسې نیولي چې خدایه په سپینه ږیره مې ستا کومه تحفه چې نبی علیه صلات وسلام مبارک له ورکړې وه په هغې مې عمل کړی دی او په دنیا کې مې زده کړې وه نو دا عام شی نه دی دا مونځ د مونځ لږ غوندې تعریف کومه تاسو ته تاسو به صرف ته چې ترجمه زده کوو خو مونځ داسې شی دی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک کله په معراج باندې د خدای دیدار لته تاسو ته نن د خدای دیدار هم ویم چې نبی علیه السلام د خدای دیدار څنګه کړی دی وویم که نه تاسو ته به مزه میلاویږي انشاءالله ښه وویم که نه وی نبی علیه صلات وسلام قرآن کې الله تذکره کړې ده سوره اسراء کې چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى زما رب وغوښتل چې محبوبه تا سره دیدار کوم او ملاقات کوم جبریل علیه السلام راغی د ماشومان منډې وی دا کېنوه هسې نه چې در منډه کم پې او شورو شم پې وی ام هانی په کور کې نبی علیه صلات وسلام مبارک آرام فرما دی وی دی کې چت اوشلېده او جبریل په چت باندې راکوشو او نبی علیه صلات وسلام مبارک ځان سره اوچت که پاوایږ وی د خدای دیدار له الله امر کړی دی چې زما محبوب و معشوقه راوله زه دیدار کوم داسې فیس ټو فیس دا مونږ چې څنګه ناست یو اوس نبی علیه السلام اوږده واقع ده خو لږ غوندې مختصر کوم اوږده او بیا بل ټایم کې په سیرت کې ویم تاسو ته کله چې زما پیغمبر آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د خدای دیدار له لاړه او خدای ته کېناسته وی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل چې لقد رأیت عز وجل نبی علیہ السلام وفرمایل ما ته رب داسې ناستو لکه دا مو تاتې سم مخامخ ناست وي داسې ما رب ولیده ټول سبحان الله ووایي کېناسته الله ټول اسمان خالق اخیری اسمان عرش خالق پرښتې لاندې کوزې کړې خلوت کې د خپل محبوب دیدار کوم نن او محبوب ته خپل ځان هم ښکاره کوم پردې لرې شوې نبی علیه صلات وسلام مبارک کېناسته اوس د رب دیدار ورته رب ورته وایي محمد خپل دیدار درته کوم ټول بیا سبحان الله ووایي وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک چې رب ته کېناسته او الله خپله جلوه ښکاره کوله نو اولې ورته وایي وایه محبوبه هر عاشق چې خپل معشوقې او هر معشوقه چې خپل عاشق لځي نو په تحفه کې څه وړي وایه محمده تا ماله څه راوړي دي اوس دیدار شروع کېږي د راز او د نیاز خبرې دي دوه درې پکې درته کوم څه پکې درته پټو مټولې درته نه کوم هسې نه چې بیا ټول تاسو عاشقان شئ وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک ته وایي وایه محمده ته زما دیدار له راغلې او زه ستا عاشق یم په مقابله کې د ماله د دنیا نه څه راوړي دي رب ته څه ضرورت دی خو بس هغه راز او نیاز والا خبرې دي اسمانونه خالی دي زما محمد او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د سترګو نه اوښکې بهیږي ربه تا خو زه یتیم پیدا کړی یم زه چې پیدا شوم د مور د ګېډې نه زما پلار نو او ربه ما ډېرې سختې په دنیا کې برداشت کړې چې چا سره مې مینه په دنیا کې ربه پیدا شوه هغه تا ما نه په دنیا کې خدای واغستو زه محمد خو دنیا کې یتیم وم یتیمۍ څپېړې والم قرآن کې تا تذکره کړې د الم یجدک یتیما فآوا محمد ته مونږ یتیم نه پیدا کړې ربه زه محمد خو یتیم د پلار د مور د ګېډې نه چې پیدا شوم پلار مې نو چا په رضاعت باندې نه بوتلم خلکو راته سپک کتلي دي زه محمد دا لوی سعادت ګڼم چې ستا رب ته مخامخ ناست یم خدایه په ما سره څه دي خو خدایه یو شی مې تاله په مقابله کې راوړی دی نبی علیه السلام قسم دی انداز ته ګوره خدایه یو شی مې د دنیا نه راوړی دی زما پیغمبر وفرمایله رب توجه شه چې مال خپل معشوقې او خپل عاشق مال څه راوړي دي نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایله ربه التحیات لله والصلوات والطیبات خدایه زما مالی عبادات زما جان زما اولاد چې ماشومان پیدا شوي دي خدایه تا د ما نه اغوستي دي په بچپن کې زما کتره ماشومان پیدا شو
او چې زما ورسره مینه پیدا شوه د ما په لاسو کې ربه چې تا واغسته زما اولاد تا ما نه اغستی دی خو زما بیا محمد سره هیڅ نشته ربه ما تاله په مقابله کې د ځمکې نه عاجزي راوړې ده چې زه محمد ډېر عاجز یم عاجزي تحفه کې پیښ شو رب ته پیښ شو بیا زما رب خوشحالیږي په عاجزۍ باندې چې څه میلاویږي ورته وی محمد تا خو ما نه ډېره عظیمه تحفه راوړې ده او دا تحفه چې د دې په مقابله کې زه رب هم تاله یو تحفه در کوم اوس توجه کوي الله هم تحفه ورکوي ویم دا تحفه که پرېږدم ورته وی تا تحفه راوړې ده چې عاجز یم او ما ستا مرتبه تر عرشه پورې اوچته کړه نن په عرش باندې زما د رب نه و ستا د محمد نه بل شی نشته د مو ستا یوازې والی دی ما ستا په عاجزۍ باندې مرتبه عرش ته رسولې ده عاجزۍ کې ډېره فایده ده د ما پیغمبر په تحفه کې عاجزي وړاندې کړه رب ورته وفرمایل په مقابله کې زه تا باندې چې ستا د سترګو یخوالی دی تا باندې 50 منځونه فرض کړه دا د خدای د طرف نه تحفه شو ټول سبحان الله ووایه رب نه واپسي وشوه ډېرې د راز او نیاز خبرې شوي دي که موقع میلاو شوه انشاءالله بیا به کوم وایي چې واپس راغی ټولو انبیاو مبارکبادي ووې چې ستا د رب سره دیدار وشو وایه مقابله کې خدای څه درکړه وایي خدای ماله 50 منځونه راکړه موسی علیه السلام ته وی وایه وایي 50 منځونه ورته وفرمایل محمده ستا امت په ډېر کمزوري منځ به نشي کولی رب ته وایه کم کا تحفه ستا عظیمه تحفه ده خو کم کا راغې خدایا دا تحفه لږه ډېره زیاته ده زما امت په بوج برداشت نه کړی شي الله ورته لس کم کړه بیا واپس راغې موسی علیه السلام مبارک ته بیا ووی څلوېښت شو وایي محمده برداشت به نه کړي ستا امت او قسم دی دا هغه زمانه ده بیا نبی علیه السلام مبارک د خپل امت دپاره عرش ته وخته ربه ډېر زیات دي لس نورم کم شو 10 ته ورسېده تر دې چې 5 ته ورسېده موسی علیه السلام ته وی 15 برابر کړه 15 منځونه زما په امت فرض شو رب مالا په عرش باندې تحفه د عاجزۍ راکړه موسی علیه السلام ورته وفرمایل محمد ستا په امت کې به داسې خلک راشي چې دا 15 منځونه به هم نشي کولی نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل قسم دې رب تحفه غټه راکړې دا ما ته ځان بد ښکاره کېږي چې نور زه وایم زما پیغمبر د اسمان نه د خدای تحفه 15 منځونه اسمان ته موږ او تاسو دپاره راوړي دي ټول سبحان الله د هغه تحفه ده چې زما پیغمبر ته د رب د طرف نه د عرش په دغه کې د دیدار په وخت کې تحفه میلو شوې د قسم د تا ته ځان بد ښکاره کېږي نن د رب په تحفه باندې مانه باندې ځان نه پوهې ته خو ځان کې جذبه پیدا کا چې دا زما د رب تحفه ده او خپل پیغمبر له په عرش باندې ورکړې ده په ما دا فرض دی چې د دې ټکي ټکي به زه وتم ټوله شپه کښېنه که نه پتا باندې چې سخت راشي او بخور د راشي د نیمې شپې منډې وې که نه مال ته د نیمې شپې ته ګیا ورچې که نه د خپل مال دپاره د میخو دپاره د نیمې شپې د بوتاوي دپاره راپاسې که نه نو زه وایم زما د رب دپاره نشي راپاسېدی زه خو راغلی کلي ته په دا دغه یم زه یم چې تاسو لاسونه نه اوچتوئ قسم زړه مې ډېر خفه کېږي بیا زه یم دا زما د رب تحفه ده په عرش باندې زما پیغمبر ته میلو ده زده کوو به انشاءالله مانه که نه زده کوو به انشاءالله اواز تیز وکړئ انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وبحمدک مانه زده شوه که نه ثنا صفت دی تعالی بیا ورته یو پیره وکې دی سبحانک اللهم پاکی د خدای تعالی را وبحمدک او ثنا صفت دی تعالی را سبحانک اللهم پاکی د خدای تعالی را وبحمدک او ثنا صفت دی تعالی را سبحانک اللهم پاکی د خدای تعالی را وبحمدک او ثنا صفت دی تعالی را اوس به زم تاسو ترجمه کوي سبحانک اللهم وبحمدک سبحانک اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك
ډېر اسان دی جی، دوه ټکي یو یو ټکی وایو انشاءالله. زده کېږي به که نه؟ عاجزانه درخواست دی جی، مونږ خو ټولو ته په یادو یاد دی. د پښتو معنی ګرانه دی جی، د پښتو معنی او زمونږ خپله مورنۍ ژبه ده، نه به زده کېږي. وبحمدک ته په ملاسته باندې م وایه، ته په هر ځای کې وایه. او ثنا صفت دی تا لره، وبحمدک ثنا صفت په دا لاره چې ځې هم وایه. 2 منټه خیر دی په جومات کې کښېنه او خپلو کې ګېڼه جوړه کړې، داسې چې کوم کس له وردي هغه نه زده کوې. زه یم میاشت کې دننه زده کېږي انشاءالله. خوښ هم ده که نه؟ هم ده انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګورې. الله ستا در ته راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي، خدای ستا چوکاټ ته راغلي دي. رب د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کې. چا باندې څه قسم پریشانۍ دي، مشکلات دي، مصیبتونه دي، دردونه دي، خدای په خپل دست قدرت ختم کې. الله دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او شفاعت ټکټ خدای وګرځوه. الله مونږ ډېر عاجزان یو، ډېر فقیران یو. خدای په دا مجلس کې سپین ږیري ناستي، خدای عمر کې برکت واچوه. الله ماشومان ناستي، خدای باعمله عالمان او حافظان کا. نوجوانان ناستي، خدای تی دینداره که او د خپل ځان سره په رابطه که. الله دا کلی تر قیامت د سبا پورې خدای په اتفاق او اتحاد باندې وساتي. په دا مجلس کې که قرضداري ناستي، ما ته پته ده کلي کې اکثر خلک قرضداري دي، خدای د قرضونو د عذاب نه وساته. الله دا قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کا. زمانه یې سے بیمار دی، نیاده یې سے بیمار دی، دعا ورته د زړه نه وکړئ خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. په دا کلي کې څومره بیماران دي، ماشوم بیمار دی، خدای بیماری په صحت باندې بدله کړي. کورونو کې بیماران دي، اسپتالونو کې بیماران دي، خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. الله مونږ ډېر عاجزه یو، ډېر فقیران یو، خدای ډېر خیرماران یو. ستا در ته راغلي یو خدای، زمونږ بل در نشته. الله ستا در ته راغلي یو، بل در نشته. خدای په دا مجلس کې د چا زړه کې نفرتونه دي او بغضونه دي، خدای په محبت او الفت باندې بدل کا. الله د دې کتاب په برکت باندې دا حاضر مجمع، خصوصا د حاضره مجمع او زما هغه خویندې میندې چې دا درس اوري، خدای د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي. او دا درس ولا خدایا د دې کلي دپاره خدای د رحمت او د شفقت سبب خدای وګرځي. دا کلي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي. او پوښته ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه